ډېر محترم مسلمانانو، کاروبار د ترقۍ دپاره ډېره لاجواب وظیفه. هر سړی دا غواړي چې زه د مالدار شم، او زمونږ دا نوجوانان خو اوسني نوجوانان وایي چې بس زه دې په لږو ورځو کې د زه کروړپتي شم، په لږو ورځو کې د زه اربپتي شم، په لږو ورځو کې د زه داسې شمه چې بل ته خیرات او زکات ورکوم، بل ته صدقې او دغه رنګې د الله تعالی په نوم باندې ورکړه کوم. نو محترم مسلمانانو، هر سړی مالداري غواړي او مالداري ډېر ښه څیز دی، خو د هغې چا دپاره څوک چې بیا د الله تعالی په نوم باندې ورکوي. اوس په تاسو وایي چې یاره موږ خو د الله تعالی په نوم باندې ورکړه کوو، خو چې که موږ مالداره شو نو هغه مسلمانان به خامخا مالداره کېږي کوم مسلمانان چې زما دا غږ اوري انشاءالله او زما په دې خبرو باندې عمل وکړو، هغه به الله تعالی ضرور کامیابۍ ته رسي، او داسې کامیابي چې د هغې نه پس به انشاءالله ناکامي نه وي. ګوره کامیابي هغه ده چې الله تعالی داسې کامیابي درکړي چې ته په غریبانانو باندې تقسیمې، خو دې وظیفه کې به دا نیت هم کوې چې انشاءالله کریم الله تا ماله کامیابي راکړه نو انشاءالله ستا په نوم باندې به زه ډېره ورکړه کوم، ستا په نوم باندې به زه غریبانانو له ډېره ورکړه کوم، که خیرات یې که صدقه یې که هر رنګ وي، خو ستا په نوم باندې به خلکو له ورکوم. او یو اسان عمل دی، بس ګران پکې څه نشته دی. انشاءالله العزیز چې الله تعالی به درته ډېرو لږو ورځو کې به الله تعالی تاسو ته کامیابي درکړي، خو په شرط د دې چې دا وظیفه به جاري ساتئ. داسې به نه وي چې بس تا 10 ورځې وکړه یا تا 15 ورځې وکړه او بس ته مالداره شوې. بېشکه الله تعالی ډېر زر هم ورکوي کامیابي، خو الله تعالی چې چاته وغواړي هغوی ته یې ورکوي. خو هغه مسلمانان کم چې په زوال کې دي، کم چې وایي یاره موږ باندې د الله تعالی د سېړه تنګي ده، نو هغه مسلمانان دي انشاءالله د خپلو بچو دپاره څوک کوي، څوک د خپل خاوند دپاره کوي، څوک د خپلو وروڼو دپاره کوي، څوک د خپلو رشته دارانو دپاره کوي، کومې زنانۍ په خپله ځان له کوي، خپل اولاد له کوي، نو ټول انشاءالله کولی شئ. انشاءالله الله تعالی به درته ترقي درکوي، او ترقي د دنیا او د خیر او د برکت ترقي به درته الله تعالی درکوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز محترمو قابل قدر مسلمانان ورونو خویانو، تاسو به روغ جوړ یې، د صحت په جامو کې به الله تعالی مو خوشحاله او باد کامیاب او کامران لره الله تعالی مو دواړو جهانونو خوشحالۍ، کامیابۍ، عزتونه، راحتونه په نصیب که. محترمو، نن زموږ یو اسان وظیفه د درود شریف وظیفه ده. د درود شریف د نورانیت په ما ځکه ډېر چاړه دی، اکثر زه د درود شریف وظایف ډېر ورکوم، چونکې زما په خپله درودو سره ډېر محبت دی، او د الله تعالی او د الله تعالی د رسول سره الحمدلله ډېره مینه د الله تعالی د نورو هم سیوا کړي. د الله تعالی په نسبت باندې کمه ده، خو لیکن بیا د الله تعالی زما د مینه محبت د الله او د الله تعالی د دین سره او د مسلمانانو سره او د مؤمنانو سره الله تعالی نورو هم سیوا کړي. نو تاسو په امین ووایئ انشاءالله الله تعالی به سیوا کوي. نو درود شریف دی، اسان درود شریف دی، انشاءالله په دې سکرین به تاسو ته ښکارېږي. دغه درود شریف به تاسو وایئ، څونه به وایي، روزانه به 314 پیرې وایي، 313 مرتبه دا درود شریف تاسو پابندۍ سره وایي. دا به تاسو جاري ساتئ. که وایي چې الله تعالی راته خوشحالۍ راکړي نو دا به جاري ساتئ، که وایي چې الله تعالی راته مال او ترقي راکړي او په دې رزق کې مې الله تعالی برکت راولي، په دې کاروبار کې مې کاروبار یا نشته یا شته، الله تعالی به ته انشاءالله ډېر وسعت او فراخي درکوي. درود شریف: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. کم خلک چې په کاروبار کې ترقي غواړي، مال دولت کې فروانی او فراخي غواړي، نو پابندۍ سره به انشاءالله ځان له یو ټیم وباسئ. په هغه ټیم کې به دا درود شریف 314 پیرې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وایي. انشاءالله په ډېرو لږو ورځو کې به الله تعالی خوشحالي راولي، مال به راولي، کاروبار کې به ترقي الله تعالی راولي انشاءالله العزیز. الله تعالی فراخي په هر انسان راولي، خو بعضې خلک د خپل شومتوب په وجه باندې په هغوی کې فراخي نه راځي. لهذا هغه مسلمانان چې غواړي الله تعالی باندې وسعت، خوشحالي، فراخي، فرواني الله تعالی راولي، دا وظیفه انشاءالله کوي. که څوک وایي چې ته یې ولې نه کوې، الحمدلله زه په خپله درود شریف سره تاسو ته ما څنګه عرض کړه، محبت د درودو سره ډېر ساتم او درود شریف ډېر زیات زه ویم. الحمدلله تعالی دې رانه قبول کړي، الله تعالی دې اخلاص ما کې پیدا کړي. نو تاسو ته هم دا درخواست دی چې انشاءالله درود شریف شروع کړئ، درود شریف سره مینه وکړئ، محبت سره وکړئ. دا درود شریف به انشاءالله تاسو له ترقي الله تعالی په لوی فضل او احسان سره درکوي. درود یو قبول کړی شوی عمل دی، یو ښکلی اذکار دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. دې سره به تاسو الله تعالی محبت کوي، تاسو سره رسول الله هم تاسو سره محبت کوي، او تاسو به سره حاجتونه انشاءالله العزیز
الله جل شانه پوره کوي. موږ ته هم ډېره دعاګانې کوي، په خپلو دعاګانو کې میاد ساتئ. موږ تاسو ته ډېره دعاګانې کوو چې الله تعالی دې موږ له هم اوسات خوشحالیانې راکړي د دنیا او د آخرت. الله تعالی تاسو له هم د دنیا او د آخرت خوشحالیانې درکړي. موږ هم په دعاګانو کې یاد ساتئ. موږ تاسو ته ډېره دعاګانې کوو. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا.